کله چې هجرت وکړو بیا هم مسلمانانو له مختلف قسم اذیتونه ورکول نو دی دا تیاری شروع کو چې دا مسلمانان مونږ د صفحه هسته نه ختمو چې دی مکمل د دنیا نه ختم شي نو ابو سفیان یو قافله د شام طرف تراوانه کا او هغه ځان سره پدې کې 2.5 کیلو سونه یوړه او پدې به وي تجارت کوم چې د دې کمه ګټه راشي سلويخ کسان ځان سره وستوي دا به ټوله د مسلمانانو خلاف لګي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته پته لګي تقریبا دویم رمضان نه دا سلسله شروع وا او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل صحابه کرام سره وزي 314 یا 314 یا 319 صحابه کرام دا سراغلل چې اغي اوته د مارکه طرف ته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د مارکی طرف ته زی نو هغه معلومه دا کړه چیرې دا ابو سفیان کم طرف ته زی پسې کسان اولېګل ابو سفیان تخپل ير وشو نو هغه خبره اولېګل هغه مشرکین ته قریش ته چیرې دا سماته خدشه ده هغه خپل لار بدل کا او قریش ابو جهل لیک را پاسې دا یو لوی سردار ودی کله چې را پاسي نو هغه لګیا د خپل نور سرداران ځان سره را پاسي امیہ بن خلف ربيعه اغي ته وی چې راځي وي زمونږ د عزت مسله ده دیوزی پلار کې ډېرو خلکو ایثار کچ ګوره ابو سفیان محفوظ شو په بل طرف باندې راغتا سو جنگ مکوي دی ځان سره خزي بوتلې وی غانو والا چلته بغډیږي او دی خپل قبر سره وتی چې موږ مسلمانان ال ختمو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر رسی دا الله رسول روز ځان سره 314 یا 14 باز تاریخ کې 319 صحابه وی دی ځان سره راوستو وی دی سره ټوله وی دو اسونه او یا او خانو دی سره او دو اسونه داسې چې یو زبیر بن عوام او دویم مقداد رضی الله تعالی عنہ سره وو وی په یو اوخ باندې با وی درې کسان وقتن په وقتن باندې سواره کېده او اول چې په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره چې کم مرګره راتله نو هغه حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ او بل چې کم مرګره ور سره راغله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ده په نمبر دی اول لاړو اور سه د هغه بدر مارکه تا کله چې د بدر مقام ترسي مسلمانان اول لاړل نو الت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته اطلاع ملو شو چې ردی سره خو زاد او تو شهر سړي زیات دي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم الله تکینی فریادونه ورته کوي وی الله وی دا یو سو مسلمانان دي وی کدی د مقدس مکه نه ختم شو پس مکه واستاسو کې عبادتونه کی ابو بکر سیب ور سره د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وګو باندې رومال اچولې ده اغه صادر ته نپروزی اگر اوچتې په وګو ورته دوباره اچي وی دا الله رسول وی بس کا وی الله دې سوال قبول کړي ده الله ورته فرمای چې پیغمبره وی طالب زر فرشتي را لګم مدد د پاره او ما غشانته شو چې جبرائیل امین سره الله زر فرشتي را لګلې او د قریش بخپلو کیو بل سره ډیر تعلق نو یو سردار دی هغه امیہ بن خلف سره دوستانه وا سعد ابن معاذ انصاری رضی الله تعالی عنہ د چې کله راغ نو کله مکه مکرمه تراغه د سره ملمشونو په ملمستیا کې چکینی په هغه ملمستیا کې هغه خبره کوي نو ورته وی ما داسې وخت کې مکه ته بوزه چې عمره وکم چې کله مخامخ ورزي مخامخ د ابو جهل وړاندې ولاړ دی نو ابو جهل سکی ابو جهل ورته وی ته دلته کول عام ګرځو زمونږ دشمن محمد مصطفی له پناه ور کړی دا او ورته وی دا وی زه خو دل از امن ور کوم وی دې ما سری ساری کی زما د سره دوستانه دا پکار خدا و چې امیہ بن خلف د نبی کړ د امیہ بن خلف هغه مرستا چې کړي وا نو هغه د خپل دوست سعد ابن معاذ انصاری رضی الله تعالی عنہ کړي وا اگر هغه الټا هغه ته وی ته چپ شه وی ابو جهل زمون سردار دې د سره تیس کلامی مکوا نو ورته وی چې غلې کینا وستا بارک خو رسول الله مبارک ویلی دی چې د بزما د اصحاب د لا سمري
او دې ته پته وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم کومه خبرو کې هغه خبره ګورئ رښتیا وي او چې څنګه خبرو کې مکه شانتي کېږي نو د باندې هغه یره ولګېده کله چې په یره لګي نو دی لاړو خپلې ښځې ته وویل ښځه ورته وایي غلی کېنه وی ته بهر موضوع وي تا پسې خو محمد مصطفی دلته نه راځي نه د هغه اصحاب در پسې راځي نو دی ویرېده دی نه چې کله ابو جهل لاغه ورته وایي چې جنګ له ځونو دی ته رستو رستو کېدو ډېرې بانې جوړې کړې ابو لهب خو تیسار شه او دی ورته وایي چې زه نشم تللی دا مجبوري مې ده دا خو هغه پرې نښه ځان سره روان که کله چې روانوي نو ده ورته ځان له اعلی اوښ اخلم د ده مقصد دا و ښځې ته وایي چې کوم ځای کې دی پړه واچي زه به ترې راوتښتم نو ابو جهل ډیر هوښیار او ډیر زیات تیز سړی نو هغه په ده باندې نوجوانان مقرر کړ چې کله نوجوانان مقرري دې شپه کې راپاسي ورته وایي چېرته ځې مشره څه کې ضرورت دی دی موږ د خدمت ته ولاړ یو او هېڅ نشته واپس سملي په دې کې دا د بدر ته ورسېده هلته نه خو راتښتېدی نه شو چې کله هلته رسي معرکه شروع کېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې غوښتې دي ډېرې دعاګانې غوښتې او په دې وخت کې عبدالرحمن بن عوف هم د امیه سره دوستانه وه نو چې کله حضرت بلال صاحب وکتو دا د بلال صاحب هغه سردار او چې ظلمونه پې کول په جاهلیت کې او هغه د کفر په حالت کې پې ظلمونه کول ماشومان به ورپسې که چوکې به ورپسې راواغستې هغه وکتو صحابو ته وی امیه راغلی دی وی که دی ژوندی پاتې شو وي زه ژوندی نه پاتې کېږم وی دی ما وجني صحابو ته وخول صحابه ورپسې ورمنډه کړه چې صحابه د پسې ورغه نو د اواز کو عبدالرحمن بن عوف صاحب ته پته ولګېده صحابې ته ایثارول چې زما دوست دی د نه هغې ورته چې نه نو په اوښ باندې کېناستو د اوښ تیز که شاته زوی ناسته نو د خپل زوی له دیکه ورکه زوی لړه که چې دی په هغې شي زه وتښتم زوی وله ووجلو صحابه کرامو او دی ته وتښتېدو ډېر زیات غټو نو عبدالرحمن بن عوف سے پی د پاسه ور ټوپ کو کله چې د پاسه پی راځي نو صحابه کرامو لاندې نه خنجر په دې خېټه کې ورلو والو ملته کې مردار که هغه ځای کې مردار که د امیه بن خلف او ډېر زیات غټو بیا بیا ځان پسې راښکو چې هغه کوي کې خو یې غورځولی نه شو نو هغه د لاسونه او خپې او د هر څه ترې نه ووته نو د اسلام دشمن او د کفر چې کم هغه ظالمانو نو هغې له الله دلته سزا ورکه چې کما دا اولسم رمضان را روان دی او برلسم رم په دې کې د بدر عالم کې زه سوچ خبره ده مونږه روجي څنګه نیسو ټوله ورځ په خوب باندې تیر کو عبادت هغه مونږ مشغله نه ګرځو مونږ وایو چې یاره دا روجه په خوب لنډه کو په موبایل لنډه کو په فضولیات لنډه کو صحابه کرامو روجه ده د روجې میاشته هغې دا دی څه تقریبا اتیا میله مزلې کړی دی او هلته تللی دي بدر مقام ته تللی دي معرکه کې جنګ کوي نه پیزار شته ورسره نه هغې سره نور ضرورت شته دوه اسونه او یا هغې سره اوښان دي په دې باندې هغې جنګ کوي دا ولې دا د ایمان جذبه قوت دی د ایمان هغه طاقت دی د صحابه کرامو چې الله دې ته دا قوت او دا معیار نصیب کړی دی انشاءالله دویمه حصه بیا سبا وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین